والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. خبره په کتاب کې روانه ومسید هغه شروح او مختصرات د صحیح مسلم. شروح او مختصرات د صحیح مسلم صاحب د کشف الظنون هغه وایي چې د صحیح مسلم پنځل شروح عمده دا موجود، لیکن صحیح خبره دادا چې د صحیح مسلم شروح دا د دیر شنه هم زیات، دیر شروح نه د دې شروح دا زیات او ډېر مشهور شرح یو المنهاج فی شرح مسلم ابن حجاج او دا په دو جلدونو کې ده. علامه ابو زکریا محی الدین النووي رحمه الله دا دې شرح. دویمه شرح اکمال المعلم ده، اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم دا ابو الفضل عیاض ابن موسی دا د هغه شرح جوړ کړی او دا اصل کې مالکی المذهب دی، صحیح مسلم باندې شرح جوړ کړی. درېمه شرح اکمال المعلم دا په سلور جلدونو کې ده. دا اکمال المعلم دا هغه تکمیل کړی دا ابو عبد الله محمد ابن خلیفہ دا د هغه شرح ده او دا مالکی المذهب مالکی. سلورمه شرح اغا منهاج الابتهاج فی شرح مسلم ابن حجاج دا په اته جلدونو کې ده. دا علامه شهاب الدین احمد ابن محمد دا هغه جوړ کړی. او بل شرح المفهم ده، المفهم دا ابو العباس احمد ابن عمر القرطبي دا هغه جوړ کړی دا شرح. او بل شرح المعلم ده، المفهم اغا المعلم بفوائد كتاب مسلم، المعلم بفوائد كتاب مسلم دا علامه ابو عبد الله محمد دا شرح جوړ کړی. بل مشهور شرح المطر السجاج على صحيح مسلم ابن حجاج دا هغه جوړ کړی دا علامه ولی الله فرخ آبادی رحمه الله جوړ کړی دا او دا په فارسی کې المطر السجاج على شرح مسلم ابن حجاج. بل مشهور شرح الديباج على شرح مسلم ابن حجاج دا د شیخ جلال الدین السیوطی رحمه الله دا د هغه شرح. د دین علاوه حواشی د صحیح مسلم علامه ابو الحسن محمد ابن عبد الهادي الحنفي دی په مسلم باندې یو حاشیه لیکي. او بل شرح د علامه نور الدین دا حنفي تلور جلدونو کې دی لیکل. او بل شرح فتح الملهم بشرح صحیح مسلم دا د علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله دا غي شرح دا په درې جلدونو کې تقریبا دیوانه کوټه کتابونو لیکل شي او تعلیم ډېری. خدغه فتح الملهم بشرح صحیح مسلم نو دا درې جلدونه کې ده. هغه ضرورت تقریبا لیکل کړي او عربي کې ده او ډېر برابر شرح ده. اگر کا پټول کتاب نه لګېدل لګېدل دا ډېر برابر لګېدل ذکر لري. نور شروحونه اخذ کړي او نور شروحونه عبارتونه راغلي او ډېر برابر موضوع شرح ده او ډېر غټه نه ده او تقریبا دا دي چې هغه ضرورت او مشکلات هغه حل. کوم چې صحیح مسلم خپل ضرورت او مشکلات هغه امام نووي رحمه الله نو هغه تقریبا دا حل کړی. عبارات چې تختیوی
عبارت کې څه غلطي وي پکې په عبارت کې دا دی چې ډېر مغلق دی او دې هغه حل کړی که یو نیم خبره ته پاتې وي نو هغه فصل الملهم نو هغه دا عبارت حل کړی چونکه امام نووي دا شافعي المذهب دی نو الته چې کتاب ګوري دا وایي چې زمونږ په مذهب کې داسې دا زمونږ مذهب نه مراد دا د شوافیعو مذهب دی نو دا غلط نه چې زمونږ مذهب نه مراد زمونږ مذهب نه د احناف دا وایي چې زمونږ مذهب دا مسله داسې ده زمونږ په مذهب باندې دا لیکلي نو د احناف کلهم اخلي نو شافعي دی او امام نووي او دا چې د مسلم شریف نو هغه ضرورت هغه تقریبا دی حل کړی په یو سره اتفاق کوي امام نووي مکمل وګوري ندی حل کړی او بیا زوائد ګوري بیا فتح الملهم وګوري فتح الملهم بیا هغه هم سنات مشکلات د دې کتاب هغه حل کړی دا بهتري نشه ووم نمبر کې هغه موازنه په مابین د صحیح مسلم او د صحیح بخاری چې دې دواړو موازنه وشي او دا دواړه کو تللی شي آیا کوم یو بدلون کیږي صحیح مسلم بدلون کیږي او که صحیح بخاری هغه بدلون کیږي د دې په مابین کې چې موازنه دا وشي نو په دې مسله کې چې آیا صحیح بخاری او صحیح مسلم دا کوم یو اصح ده په دې کتابونو کې کوم یو اقدم ده نو په دې کې اختلاف دي او ما هو المشهور هغه په دې کې درې قول ما هو المشهور دي اول قول دا دی هغه دا و چې دوالو په مابین کې مساوات صحیح بخاری او صحیح مسلم د دې دوالو په مابین کې مساوات دواله په وزن کې برابر دي دا سراج الدین عمر ابن علي ابن ملقن دا د هغه قول دی محدثین علما و چې دا قول دا ضعیف دی چې دواړه علی السویه او برابر دویم قول دار هغه ترجیح ورکړي صحیح مسلم ته او صحیح بخاری باندې هغه وی چې صحیح مسلم دا فائق او اصح دی په صحیح بخاری باندې دا قول د بعض علما او د مغرب او د اندلس د مغرب د اندلس علما او دا قول مثلا ابن رشد ابن حزم علامه قرطبي او علامه عبد البر مالکی د دې دا مسلک او مذهب دی چې صحیح مسلم فائق او اصح دی په صحیح بخاری دا د مغرب علما او قول د اندلس علما او قول او ډیر مشهور علما او قول دی لکه دا د ابن رشد ابن حزم د علامه قرطبي او همدارنګه د علامه عبد البر مالکی د دې مسلک او مذهب دی لیکن دا هم علما او چې غیر مختار دا مذهب مختار دا نه ما هو الراجح دا دی او صحیح مسلک او صحیح مذهب دا دی چې صحیح بخاری دا اصح او ارجح او ارفع دی په صحیح مسلم او دا قول ما هو المختار دی ما هو المختار دا قول خود دلیل د علماء د مغرب او د اندلس چې صحیح مسلم فائق وي او اصح وي په صحیح بخاری باندې هغه دلیل یو دا حافظ ابو علي رحمه الله وي هغه دا و چې استاد حاکم هغه دا قول نقل کوي هغه وی ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلمین نشته د لاندې د اسمان نه اصح د کتاب د مسلم کتاب نه اصح کتاب دا د اسمان نه لاندې او مقدس مکه باندې د دین اصح کتاب له دانش ولیکن جمهور علما د دې جواب دي هغه وی چې دا قول د حاکم دا معارض دی د قول د امام نسائی سره امام نسائی وی ما فی هذه الكتب كلها اجود من کتاب محمد ابن اسماعیل دا د امام نسائی قول ما فی هذه الكتب كلها
و دې ټول کتابونو کې اجود کتاب د محمد اسماعیل کتاب نه نشته قول د حاکم دا معارض شو د قول د امام نسائی دویم جواب دا دی چې دا قول د حاکم دا مجمل ممکن دی ممکن چې اصح دا په معنا د افضل سره چې افضل کتاب صحیح مسلم دا ول ځکه دې کې حسن ترتیب دی د دې ترتیب دی خاصه ده د دې طرز دی خاصه ده احادیث په ډېر اساني طریقه باندې ذکر کړی دي چې دې اصح په معنا د افضل سره نو دی یو دلیل ده دویم دلیل ده چې دلته مسلمه ابن قاسم هغه قول نقل کوي چې مسلمه ابن قاسم رحمه الله وی صحیح مسلم لم يصنع احد مثل صحیح مسلم په شانتا د دې په مثل باندې چا کتاب نه دی د صحیح مسلم په شان د کتاب دانشته لیکن جمهور علما د دینم جواب کوي هغه د دې معنا دا ده چې صحیح مسلم په شان صح کتاب نشته ما سوا د صحت د اسانید نه ما سوا صحیح مسلم په شان د کتاب چا نه دی جوړ کړی دې دا معنا مراد څه معنا مثلا په اعتبار د حسن ترتیب سره په اعتبار د سرد بیان سره په اعتبار د چا سره دې سره چې د دې مباحث دا ډېر آسان دي احادیث ډېر آسان جمع کړی دي دا شک نشته چې صحیح مسلم دا مقدم دی په صحیح بخاری دې کې شک نشته منګم دا وایو په اعتبار د حسن ترتیب په اعتبار د سرد د چا د بیان په اعتبار د وضاحت د معنا سره صحیح مسلم دا مقدم دی په صحیح بخاری باندې او دیم کې دی شي په همدغه اعتبار باندې دی دا وایي چې صحیح مسلم په شان تا کتاب چا نه دی جوړ کړي هغه په دغه اعتبار سره کوي نه په اعتبار د صحت د اسانید ځکه د سند په اعتبار باندې بیا صحیح بخاری د اصح او ارجح او اقدم دی په چا باندې په صحیح مسلم او دلیل د چا د دې دا دلیل خو دې پیش کړ لیکن وجوه د رجحان د مسلم چې ایا مسلم دا راجح مسلم رجحان یو دا دی چې دې کې قلت د آثار او د تعلیقات آثار د صحابه ډېر کم راوړي تعلیقات ډېر کم راوړي په خلاف د صحیح بخاری نه آثار د چا د دې صحابه او تعلیقات دا ډېر زیات دویم وجه د ترجیح هغه ضبط د اسماء یعنی د اهل شام نه اکثر امام بخاری هغه چې احادیث نقل کوي دا په طریقې د مناولې سره نقل کوي یعنی دا معنا د دې د کتابونو نه نقل کوي امام بخاری اکثر روایت چې نقل کوي د اهل شام نه دا په طریقې د مناولې سره په طریقې د مناولې سره د دې د کتابونو نه نقل کوي او پاتې شو امام مسلم رحمه الله هغه چې عبارت نقل کوي نو هغه دا لګي نو دي هغه اصول او قواعد هغه مخې ته ایښي د هغه اصول او قواعد په بنیاد باندې دي چې احادیث نقل کوي دا د علما او مشایخ دغه د خلل نرویدان نو دی وجنا په شامی رواتو کې امام بخاری ته غلطي واقع کی ځکه داغه د کتابونو نه نقل کوي الته نوم راغلی وي او کونیا راغلی دا ډول یو راوي امام بخاری غلطيږي هغه وی چې دا دوه راویان لیکن امام مسلم د دې غلطي ښکار نه کیږي ځکه چې هغه په طریقې د مناولې نه نقل کوي نو هغه وی چې دا نوم دی او دا کونیا ده دا غلطي امام مسلم ته نه واقع او دویم وجه د ترجیح هغه روایت باللفظ روایت باللفظ دا معنا
امام مسلم چې روایت نقل کړي دا په حیات د مشایخ د چې چا نه روایت نقل کړي نو هغه ټول ژوند دي او زی دا غین روایت بل لفظ نقل کړي دا غي خلل روایت نقل کړي امام بخاری ګرځي غش کوي یو محدثنا حدیث ووري د بل نه ووري نو هغه په خپل ذهن باندې اعتماد کوي هغه په خپل حافظي باندې اعتماد کوي او په حافظو په ذهن کې غلطي راتلې شي په امام مسلم احادیث چې نقل کوي په حیات د مشایخ روایت په لفظ نقل کوي دا غي د قرآن غلطان نقل کوي چې کوم دا غي د قرآن راوځي او دی نقل کوي په امام بخاری هغه ګرځي یو د کتاب ولي کا سبل دې کولی کا سبل دې کولی کا سبل دې کولی مثلا روانه کی یو دې کې د حدیث وارد او هغه نه بعد لار الته موقع پیدا نشو بل دې کې د حدیث جمع کوي بل دې کې د حدیث لیکي خپل حافظه باندې اعتماد کوي نو دی وجنه باغی کې غلطي کېږي شي او دلته چې حیات د مشایخو کې ترویج نه کوي په دې کې غلطي ده نشي او بل وجه د ترجیح هغه حسن ترتیب او سهولت د معنا د مسلم ترتیب ډیر خیال دی د صحیح مسلم د دې معنا ډیر اسانه او معنا ډیر واضحه مثلا امام بخاری رحمه الله هغه استنباط احکام په استنباط احکام کې په حدیث کې تفصیل وکړي حدیث مختصر ذکر کړي حدیث کې تقدیم وکړي حدیث کې تاخير وکړي حدیث هغه مختصر ذکر کی نو داغه په معنا کې پیچیدګي راځي داغه په معنا کې سہولت نیوي داغه په معنا کې سختی راځي او په خلاف د صحیح مسلم نه چې هر حدیث راغلي په خپل مناسب ځای کې دی او مناسب ځای کې چې خود نو د دې احادیث نه په یو ځای کې جمع کړه مناسب حدیث او د اغینا د دې حدیث معنا دا واضح پړکیږي او ښکاریږي داغه په معنا کې هیڅ پیچیدګي نیوي اس خفاف کې نیوي داغه معنا واضح افکار او پاتې صحیح بخاری هغه په حدیث کې ترتیب کوي تقدیم او تاخير کې د استنباط احکام کوي کله حدیث مختصر ذکر کوي او د دې په معنا کې تفصیل پیدا کیږي او پاتې د مسلم احادیث او معنا دا ډېر واضحه او ښکاره او جمهور علما هغه بیا دلیل پیش کوي په ترجیح د بخاری باندې هغه دا و چې بخاری دا راجح دی په چا باندې په صحیح مسلم باندې هغه باندې راجح دي ته ترجیح ورکړي یو وجه د ترجیح هغه صحاحت د رجال چې رجال د بخاری دا ثقه دي هغه دا چې امام بخاری رحمه الله کل مخصوص روایت چې دې ذکر کړی دي او انفرادي روایت بغیر د شرکت د مسلم نه دا ضرور توضیح یا ضرور یا ضرور د روایت اغلي چې دا امام بخاری حواله ذکر کړی دا انفرادي روایت دي دا مخصوص روایت دي چې دا مخصوص روایت انفرادي بغیر د شرکت د مسلم نه دا ضرور توضیح یا ضرور خو دې کې متکلم فيه هغه پکې اتیا دي متکلم فيه هغه اتیا دي و دا راویان ضرور توضیح دا انفرادي روایت دي کې مسلم شریک نه دي دا مخصوص روایت د بخاری دي دا راویان بخاری نه دي ذکر کړی او په دې راویانو کې اتیا راویان دا متکلم فيه او مخصوص روایت د مسلم بغیر د شرکت د بخاری نه دا شپږ شل هغه روایت چې هغه صحیح مسلم ذکر کړي بخاری ورته شریک نه دي شپږ شل دي او په دې کې متکلم فيه یو سل شپږ دي وګوره هغه متکلم فيه روایت ډېر د بخاری متکلم فيه روایت دا کم دي دغه یو اتیا دانی دي اگر که روایت هغه ډیر ذکر کړي خو به دومره ډیر نه دي څومره چې متکلم فيه روایت او دویم وجه د ترجیح جمهور علما هغه داوي هغه قلت الروایت عن المنتقدین امام بخاری د منتقدینو نه روایت ډیر کم ذکر کړي بغیر د اکرامنا چې هغه د ابن عباس نقل کوي
امام بخاری متکلم به راویان ډیر کم اخلي ډیر کم راویان چې هغه متکلم به وی دا غي روایت دا نه ځکه کل متکلم به روایت د بخاری دا یوصل اللفظ او کل متکلم به روایت د چا د امام مسلم هغه یوصل ددي وګوره دلته امام بخاری هغه قلت الروایت عن المنتقدین دی د منتقدینو نه روایت ډیر کم ذکر کوي او امام مسلم د منتقدینو نه روایت په نسبت سره بخاری ته ډیر ذکر او درې وجه د ترجیح اتصال د سند دی اتصال هغه سند اتصال د سند اوس لکه وګوره دا مسله به د تریش په حدیث معنعن امام بخاری رحمه الله د امام مسلم اختلاف امام بخاری رحمه الله هغه لقاء فی الجمله دا شرط چې دراوی او مروین وو په مابین کې لقاء فی الجمله او دا شرط امام مسلم وایي چې راوی او مروین وو په مابین کې کلقاء نیوی او امکان اللقاوی نو بهم دلته دا روایت دا صحیح دی چې دروی مرویانو په مابین کې معاصرت وي زمانه یو وي امکان وي چې راوی د مرویانو سره ملاقات کړي وي ام دغه کافی د چا د پر روایت لپاره اگر کا دلته لقاء دروی مرویانو په جمله نوي نو بهم ام دغه روایت باندې کې نو معلومه شو چې صحیح بخاری د دې سند متصل دی په نسبت سره صحیح مسلم کا لکه په حدیث معنعن کې امام مسلم هغه په امکان اللقاء باندې اکتفا کوي او امام بخاری وینا چې دراوی او د مرویانو په مابین کې لقاء په جمله دمو نو دی وجه نه ترجیح ورکړي بخاری ته بچا باندې او مسلم څلورم وجه دا چې امام بخاری اول طبقه رواتونه حدیث نقل کوي استيعابا چې کامل ضبط او کثیر ملازمه او امام مسلم د اول طبقه او د دویمه طبقه دواړو روایت نقل کوي استيعابا چې کامل ضبط کثیر الملازمه او ناقص ضبط او کثیر الملازمه دواړو روایت نقل کوي نو معلومه شو چې دلته اول طبقه د روایتونه امام بخاری روایت استيعابا بالاصاله او امام مسلم د دویمه طبقه نام لیکه کامل ضبط نوي بیا روایت نقل کوي نو معلومیږي دا چې د امام بخاری سند په نسبت سره امام مسلم ته داسې او بل پنځم وجه دا چې هغه لطائف او حکم امام بخاری په حدیث کې علاوه د مسائلنا دلته وسره واغله تفسیر اصول کلام او د لغت معنی غریبه دیو ته اشاره کوي دا پکې موجود لطائف او حکم د امام بخاری په کتاب کې موجود دي په نسبت سره صحیح مسلم د بخاری په حدیث کې علاوه د مسائل فقهیونه په دې کې تفسیر اصول کلام لغت او همدارنګه معنی غریبه دیو ته اشاره کوي او امام مسلم رحمه الله به دا اشاره ده نو د صحیح مسلم په ترجیح او صحیح بخاری بعضی مسلم ته ترجیح ورکړي او بعضی بخاری دلائل د دواړه جانبونو قوي او مضبوط دلیل موجود نو بعض علما راغلي هغه قول فیصل ذکر کړي محاکمه کړي د دې دواړو په مابین کې هغه وی د دواړو خبره صحیح ده بخاری مقدم دی او صح دی او مسلم هم مقدم دی او هغه دا چې نفس په صحت کې سره دواړه شریک دي نفس صحت کې شریک دا صحیح مسلم دی هغه صحیح بخاری دی نفس صحت کې دواړه شریک لیکن عدالت د روات د سند په اعتبار باندې صحت د سند اعتبار سره بخاری دا فوق د بچا باندې په مسلم نفس صحت کې خودوانه برابر خو په اعتبار د عدالت د رواتو په اعتبار د صحت د اسانید سره نو بخاری دا فوق د بچا باندې په مسلم
او په اعتبار د جمع د طرق سره، په اعتبار د عدم تعقید د معنا، او په اعتبار د عدم تقطيع د حدیث، په اعتبار د حسن ترتیب سره، په اعتبار د طرف د بیان سره، به صحیح مسلم دا فائق او مقدم دی، ممتاز دی چانه د صحیح بخاری. یعنی صحیح بخاری مقدم دی په اعتبار د یو وجه سره، په اعتبار د عدالت د روات او صحت د اسانید سره، او صحیح مسلم هم مقدم دی په اعتبار د جمع له طرق سره، په اعتبار د عدم تقطيع معنا سره، په اعتبار د حسن ترتیب سره، په اعتبار د حسن بیان سره، بیا صحیح مسلم دا مقدم دی په صحیح بخاری. یعنی من وجه یو مقدم دی او من وجه بل مقدم دی. صحت د اسانیدو کې ترجیح ورکړي بخاری ته، په اعتبار د طرز بیان حسن ترتیب سره ترجیح ورکړي مسلم ته بچا باندې په بخاری. نو دی وجنه هغه شاعر هغه وی تنازع قوم فی البخاری و مسلم، قوم جګړه وکړه په بخاری او مسلم کې چې کوم یو ته ترجیح ورکړي. لدي فقالوا اي زين يقدم زما په نه باندې جګړه وکړه او دی قوم ویلي اي زين يقدم چې کوم یو د دې دوه نه مخکې کولې شي، بخاری به مخکې کو او که مسلم به مخکې کو، بخاری ته به ترجیح ورکو او که مسلم ته به ترجیح ورکو. فقلت لقد فاق البخاري صحه، ما ورته قول فیصل ذکر کو چې جنگ مکوي، جګړې مکوي، اختلافات مکوي. لقد فاق البخاري صحه، بخاری په صحت کې مخکې ده، کما فاق في حسن الصناعه مسلم، لکه په حسن ترتیب او بیان کې چې مسلم مقدم دی په چا باندې په بخاری باندې. نو معلومیږي دا قول فیصل دی چې په اعتبار د صحت د اسانید، عدالت د روات بخاری مقدم دی، او په اعتبار د حسن ترتیب، په اعتبار د طرز د بیان، او په اعتبار د عدم تعقید، او په اعتبار د عدم تقطيع حدیث مخیواله او سواله په حدیث کې، او ورسته ذکر کا مخکې ذکر کا حدیث مختصر ذکر کا. امام مسلم رحمه الله دا کار نه کوي، بیا په دې اعتبار باندې صحیح مسلم دا مقدم دی په صحیح بخاری. د دینه بعد عمر اوه ورسته مرضی امام مسلم رحمه الله مستقب باب ذکر کوي، باب الاسناد من الدين. دا باب د بیان دی کې چې سند د دین نه البته بیانو ذکر زمونږ د دین او د شریعت دا خصوصیت چې مونږ هر یو خبره د شریعت کو او د دین کو، نو دا خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په سند باندې چې دا خبره د نبی رسول الله نه دینه ما سوا د نور ادیان چې دی يهودي او نصارا دي هغه خبره په سند باندې ثابتول نشي. دا خصوصیت د دې امت دی چې دې سند لري، هر خبره په سند باندې ثابتې، هر حدیث دا په سند باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رسي چې دا حدیث د نبی رسول الله والسلام نه دا نه. نو سند دا یو ډیر مختلف شان دی. البته بیان وکي امام مسلم رحمه الله سند دا مستقل اهتمام دینه معلومیږي چې دی مستقل باب ذکر کړی دی، مستقل بیان د سند کړی دی چې سند دا ډیر مختلف شان. نو لہذا په دې کتابونو کې چې موږ ته اجازه ملاو شوې ده دا په مختلف طرقو باندې ملاو شوې، او موږ ته اجازه ملاو شوې ده یو د الشیخ مفتی محمد فرید زروبوی رحمه الله دا غینه موږ ته اجازه ملاو شوې. نو قال حدثني الشيخ نصر الدين الغرشتوي، مفتی صاحب رحمه الله دا هغه شیخ هغه نصیر الدین الغرشتوی. قال حدثنا الشيخ قمر الدين الفنجابي، هغه استاد د قمر الدين. قال حدثنا الشيخ احمد علي السهرنپوري رحمه الله، دا د قمر الدين پنجابي هغه احمد علي السهرنپوري رحمه الله. قال حدثنا الشيخ محمد اسحاق الدهلوي، بداغي استاد شاه اسحاق دهلوي رحمه الله دا د هغه استاد دا یو سند. بدیده کې به تحویل شوه دی
همدارنګ موږ ته اجازه ملاو شوې ده د شیخ الاجل مغفور الله حفظه الله نو هغه نه موږ ته اجازه ملاو شوې. قال حدثني الشيخ العلامه خان بهادر المارتونجي مارتون بابا چې ورته وي هغه دوره تکړه هغه نو ته سند ملاو شوې. بیا هغه ته اجازه ملاو شوې ده عن محيي السنه العلامه عبد الرحمن الامروهي دا د مارتون بابا استاد عبد الرحمن امروهي هغه شیخ رشید احمد غنگوهی او هغه د هغه شیخ عبد الغنی مجددی نو هغه نو ورته اجازه ملاو شو او دا بیا تحویل شوی دی. همدارنګه موږ ته اجازه ملاو شوی دی د شیخ مفتی غلام رحمان هزاروی هغه ته اجازه ملاو شوی دی د مولانا عبدالحق رحمه الله هغه ته اجازه ملاو شوی د شیخ حسین احمد مدنی رحمه الله هغه ته اجازه ملاو شوی د شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمه الله هغه ته اجازه ملاو شوی د شیخ محمد قاسم نانسوی رحمه الله او د رشید احمد غنگوهی رحمه الله دوه ته اجازه ملاو شوی او ما ته بیا اجازه ملاو شوی دی د شاه عبد الغنی مجددی رحمه الله هغه ته اجازه ملاو شوی دی د شاه محمد اسحاق الدهلوی رحمه الله هغه ته اجازه ملاو شوی دی د شاه عبد العزيز الدهلوی رحمه الله هغه ته اجازه ملاو شوی دی د شیخ شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله. نو د دې سند اصل کې درې حصے یو حصہ ده یو حصہ زمنګ نواخلا د شاه ولی الله رحمه الله پورې دا یو حصہ ده سند. دویمه د حصہ د سند د شاه ولی الله رحمه الله دا د امام مسلم پورې مثلا یا د شاه ولی الله رحمه الله نه راوخلا د ابو داود پورې یا د بخاری پورې دا دویمه حصہ د سند. یو د حصہ د سند دا ده دې نه زمنګ راوخلا د شاه ولی الله رحمه الله پورې دا هغه اجازه ده چې دا ملاو شوی دا پچا کې په کتبو کې چې کوم کتب هغه مثال مونږ ویلي دي او رسمي اجازه دا مونږ ته ملاو شوی دا د دې محدثین علماء د دې نه ما جواب شیخ مولانا عبد الرؤوف دې ترناب شیخ الحدیث دا د حسین احمد مدنی رحمه الله بذات شاګرد او دیوبند فارغ هغه نه مون کتاب الاخار ویلو د امام محمد رحمه الله نو هغه مون ته اجازه کړ او دا هغه چې داسې او کتابونه ویلي یا اسی اجازه ملاو شو لکه دې کې یو لوی محدث لوی عالم دا سندل بابا باندې مشهور نو هغه څنګه مون هغه مون ته اجازه کړو په حدیث کې تاسو اجازه د دینه ما سوا نور اسمرا ډیر زیات محدثین دي دا مولانا فضل الهی شاه منصور رحمه الله هغه هم اجازه کړو حوی شریف دی ویلو او ټول کتابونو کې هم اجازه کړو. نو دا هغه شيوخ چې دا رسمي مونږ ته اجازه کړو نو دا مختلف طرق باندې اجازه ملاو شوی دا یو حصہ د سند دا زمونږ راوخله د شاه ولی الله رحمه الله. دویمه د حصہ د سند د شاه ولی الله رحمه الله نه دا هغه صحیح مسلم د شاه ولی الله رحمه الله استاد او اخبرنا الشيخ ابو طاهر محمد ابن ابراهيم المدني دا غي استاد هغه محمد ابن ابراهيم المدني دا په مدینه منوره کې پیدا شوی او په شام کې وفات شوی ځکه المدني وته ویل. دا محمد ابن ابراهيم دا بیا د دې استاد د الشيخ ابراهيم القردي د خپل پلان نه روایت نقل کړي. محمد ابن ابراهيم محمد زوی دی دا د شاه ولی الله رحمه الله شیخ بیداغي شیخ روایت نقل کړي د خپل پلان نه الشيخ ابراهيم القردي رحمه الله او المدني هغه روایت نقل کړي د شیخ سلطان ابن احمد المزاحي دا د ابراهيم دا د هغه شیخ هغه قال اخبرنا الشيخ
احمد السبکی دا به د دې سلطان د دې استاد د احمد هغه به روایت نقل کوي د شیخ نجم الدین محمد ابن احمد الغیتی نجم الدین محمد ابن احمد الغیتی دا به د دې احمد استاد دا نجم الدین دی نجم الدین محمد ابن احمد الغیتی د هغه استاد هغه شیخ زین الدین زکریا ابن محمد الانصاری هغه روایت نقل کوي د شیخ ابو الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله هغه روایت نقل کوي د خپل شیخ صلاح الدین محمد ابن ابراهیم ابن ابي عمرو المقدسي رحمه الله دته مقدسي وي او صالحین ورته ویلي دا روایت نقل کوي د خپل شیخ علي ابن احمد البخاري رحمه الله هغه روایت نقل کوي د خپل شیخ المؤيد ابن محمد التوسي رحمه الله مؤيد ابن محمد توسي چې دا اصل کې د توسو او د نشاپوري ویل کېږي اوسېدل په نشاپور کې د کپوري التو او اصل کې دا د توسو د توسي ورته دوه ورته ویل هغه روایت نقل کوي د شیخ ابي عبد الله كنيده محمد ابن فضل الفراوي دا محمد ابن فضل الفراوي دی استاد هغه روایت نقل کوي د خپل شیخ ابو الحسين كنيده عبد الغافر ابن محمد الفارسي هغه روایت نقل کوي د خپل شیخنا اغا ابي احمد محمد ابن عيسى ابن عمرو الجلودي هغه روایت نقل کوي د خپل شیخ ابو اسحاق ابراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري دا ابراهيم ابن محمد دا روایت نقل کوي د امام مسلم ابن حجاج نا دا راوی د مسلم دی راوی د صحیح مسلم دی دا روایت د مؤلف د کتاب نه نقل کوي چې ابو الحسين مسلم ابن حجاج القشيري دغه د مسلم روایت دا ابراهيم کړی دی ابو اسحاق ابراهيم ابن محمد دا د امام مسلم رحمه الله شاګرد دی او دا د مؤلف د دې راوی د صحیح مسلم دا د ابراهيم ابن محمد دا دویمه حصہ د سند او دریمه حصہ د سند اغا د امام مسلم نه راواخله تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورې دا د حدیث په اوله حصہ کې هر حدیث کې دا ذکر ان حدیث کې دا ذکر دی وجه سبه وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا وبالسند المتصل مني الى المصنف دا ټول سند فکره وبه قال حدثنا يعني في السند المتصل مني الى المصنف هغه سند زمانه والا تر مصنف پوری دا دوه هیڅ سند زمنګنا تر شاه ولی الله رحمه الله پوری د شاه ولی الله نه د امام مسلم پوری دا ټول د هیڅ سند وبه قال حدثنا کراله يعني متصل وبالسند المتصل مني الى المصنف دا ټول هیڅ سند کراله نو هر حدیث متصل شو هر حدیث دا نه راواخله زمان راواله تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورې دا متصل دي نه دا درې هیڅ سند دي یو د شاه ولی الله رحمه الله پورې امام مسلم پورې امام مسلم نه بعد هر هیڅ سند چې راغلی دا هغه په خپل د حدیث په هر حدیث په اول کې هغه په خپل ذکر الله